پیغمبر مبارک فرمایي که چیرې یو سړی راولاړ سو جرم یې وکړي، غلط کار یې وکړي، ناکي یې وکړله. غلط کار زوی وکړي، سزا یې له چا نسي اخیستلی؟ له پلاره. غلط کار پلار وکړي، سزا یې له زویه نسي اخیستلی. غلط کار یوه ورور وکړي، سزا یې له بل ورور اخیستلی نسي. صحیح سنو. اوس خبره دا د عزیزانو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله الله نبوت نو ورکړي، دغه تیره زمانه و دې ته جاهلیت وایي، د جهالت زمانه. په هغه زمانه کې به دا خبرې ولې چې یو کشر به راولاړ سلو، مشر به یې مړ کړ، بیا به د هغه قوم خلک راولاړ سو، د دې قبیلې چې به کوم مشر و، نامتو و، هغه غیرتمن و، هغه به یې واژه. یارانو ستاسو خو ناکي پلاني کړې ده؟ ول نه 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 نه، زه به داسې نه کوم. کار به یوه ورور کړی و، سزا یې بل ورور ته میلاوېدله. کار به پلار کړی و، سزا یې زوی ته میلاوېدله. کار به زوی کړی و غلط، سزا به پلار ته میلاوېدله. د الله رسول فرمایي خبردار، هېڅ داسې نشي کېدلی چې پلار د زوی په باره کې قصاص شي او زوی د پلار په باره کې سي. هر سړی ولا تزر وازرة وزر اخرى، دا معنا ده چې یو به د بل چا بوج پر سر باندې وړي نه، هر سړی به د خپلو کړو جواب ورکوي. نشي کولی چې ګناه ما کړې ده، سزا یې زما بچي ته میلاویږي. ګناه تا کړې ده، سزا یې ستا بچي ته میلاویږي. ګناه تا کړې ده، سزا یې ستا ورور ته میلاویږي. دا کېدلی نشي. د حجة الوداع په کال باندې پیغمبر اسلام اعلان وکړي خبردار نه به کوئ داسې. هر سړی چې داسې کوي دا بیا ظلم دی، دا ناکي ده او دا ناجایزه ده. اوس خبره داسې ده عزیزانو چې زموږ په دې اوس زمانه کې خو هم خبرې د هغه رقم روانې دي. د جهالت په زمانه کې چې ایمان و اسلام محمد رسول الله نه ورستولی، څنګه جهالت و، ورور به د ورور پر سر، زوی به د پلار پر سر، د هغسې پلانی به د پلانی پر سر باندې وژل کېدی. اوس هم د هغه زمانه ده. راولاړ شي د یوه ورور سره یې بند وي، قرار هغه ورور په لاس نه ورځي، یا هغه کمزور یا هغه بېوسه بې بسه، راولاړ شي هغه مشر ورور یې ونیسي، یا راولاړ شي پلار یې ونیسي، یا راولاړ شي زوی یې ونیسي، یا ګر سره هغه خو لا پرېږده. اوس داسې خبرې دي یو سړي پر 4 روپۍ باندې دي، نو هغه روپۍ نه ورکوي، یا غورځېدلی دی، یا ځان یې وخوا بله خواته کوي. بیا راولاړ شي د دې قوم دی چې د کوم قوم سره تعلق لري چې دا روپۍ یې وړي دي، د هغه قوم یو سړی پیدا کی، یا موټر، یا پلازا، یا بنګلا، یا کوټۍ، یا مځکه، یا بس، یا لارۍ، یا ټرک، دا راوګرځوي. ته پوښتنه ځینې وکړې چې دا ولې؟ هغه وایي ستا د قوم پلاني سړي داسې زموږ روپۍ وړي دي. نو تو ورته وایي چې نو زما قوم خو نو دا خو نو زما د هغه سره څه تعلق دی؟ زه یې پېژنم هم نه، زما قوم خو په لکو په کروړو انسانان دي، نو د هغه سزا ما ته ولې راکوې؟ یا نسي کېدلی، ستا د قوم سړی دی. پیغمبر مبارک په حجة الوداع په کال باندې ولاړو، لاسونه یې داسې نیولي وو. ول خبردار، خیال به کوئ، ناکي به نه کوئ، ظلم به نه کوئ چې د چا سزا و چا ته ورکوئ. د پلار د و زوی ته، و زوی ته و پلار ته، و ورور ته د ورور نسئ کولی، قطعا نسئ کولی. او زما او ستا په دا اوس کې تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو، څومره ډېرې دا خبرې ستا چې وروره د ورور، زما د وروره سره دې معامله کړې وه، زما په دې کې څه قصور دی؟ زما د بچي سره دې معامله کړې وه، زما په دې کې څه قصور دی؟ یو خو به هغه چې ورور د ورور سره یو ځای، پلار هم په دغه قصور کې ورسره یو ځای، خالي پر پرنټ باندې زوی راوستلی، یا زوی هم په دغه کې مطلب یې خو هلته پلار پر پرنټ راوستلی، اخو بله خبره ده، په دې کې خو ټوله شاملېږي. لیکن عام طور خبره دا ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمیل ای خلکو داسې کوئ مه. که ستاسو سر په دې خبرو نه خلاصېږي نو به زه بله درته وکړم. زموږ دی په دې علاقو کې خلک راولاړ مړي وکړي، مړی جنې وسو، یا یې وکئ یا یې څوک وواژي، بیا روغه کېږي، بیا صلح کېږي، بیا درېیمان مابین لره راشي، بیا جرګه راشي مابین لره، بیا علما راشي مابین لره، یا ملکان و خانان راشي مابین لره. ډېرې کمې داسې روغې دي چې هغه د انصاف
او د عدل د لارې بې انصافي پکې ډېرې څه شوه کې راولاړ سي چې کم الک مړی کړی دی کم الک مړی کړی دی بیا ورته ووایي چې د دې په بدله کې دومره روپۍ درڅه غواړو او دومره کسان به ننواتې راځئ او داسې د دې الک چې کمې یا یوه یا دوې یا درې خوندې دا به هم زموږ الکانو ته راکوئ ته ورته ووایې چې نو سزا خو الک ته پکار وه چې هغه ته سزا میلاو سي یا وروره بله کم نه کیږي داسې ملکانو خانان دا به د جهنم په هغه اور کې وسوځل سي چې چیرې ابوجهل پروت دی ګوره ګناه یو چا کړې وه ګناه ورور کړې وه سزا یې خور ته ولې میلاو سوله جرم ورور کړی و سزا یې خور ته ولې میلاو سوه داسې به در ننه نه یې پېښه سوې چې ګناه خور کړې ده سزا یې ورور ته میلاو سوې در اوسه به نه یې پېښه سوې دا زموږ خویندې زموږ لوڼې د دې دپاره دي چې زه به جرم کوم بیا به دا زه ډال جوړوم د خپل جرم په بدله کې به زه خپله خور ورکوم یا لور ورکوم یا ورېره ورکوم یا خورځه ورکوم پښتانه چې نن تباه او برباد دي په ظاهره نمازیان هم دي زکات والا هم دي حجان و عمرو والا هم دي تبلیغ و د علم و د مدرسې سره هم ډېر تعلق لري لیکن دا بدبختي یې په کور ننوتلې ده ښه دینداره سړی به یې وروره راولاړ به سي ورته وبه وایي چې وروره دا کوم چا چې جرم کړی دی د هغه خور به هم زما و بچیانو ته راکوئ یا که هغه ته ورته وایي چې خور یې ډېره وړه ده بچي د 3 د 4 5 کلوۍ راکوي که نه یې زه روغه نه کوم بیا درېیمان راولاړ سي بیا چش کوي بیا په روغه کې دا لور ورکړي مې کوه روغه فرض ده ورسه هغه دې هلک ګرځي ولې ژوندی نه سې ګرفتاره کوې زړه دې غواړي هغه وکړه داسې روغې مه کوئ دې ته روغه نه ویل کېږي دا دې د ځوان ژوند ور بچاو کوي د ځوان د خور ژوند دې ور تباه او برباد کوي خو هره ورځ د هغه ورته وایي په بدي کې مې راوړې خبردار غټه خبرې به نه کوې پر تا به زه بله کوم دا خو د مجبورۍ راوړې زما د ورور د مرګ پر سر مې راوړې نو اوس پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي خبردار د یوه ورور سزا به بل ورور ته نور کول کیږي د ورور سزا به و خور ته نور کول کیږي د خور سزا به ورور ته نور کول کیږي د پلار د به وزوی ته نور کول کیږي او وزوی ته به د پلار سزا نور کول کیږي د یوه قومي سزا به و بل قومي ته نور کول کیږي د هغه خاندان سره تعلق لري ځکه زموږ زمانه دا زموږ چې اوس کومه معاشره ده دا خاص د جاهلیت مطابقه ده بالکل یوه ذره شک نشته ابوجهل څومره جاهل و څومره بېوقوفه و څومره له دین له اسلام له انسانیت لیرې و دغومره دا زموږ معاشره پر هغه ډګر باندې ولاړه ده پر هغه ځای باندې ولاړه ده څومره ډېر کورونه موږ ته را معلوم دي چې یوه زنانه راوت سوي نن بچان لري پوښتنه ورپسې وکړه دا د ورور په سزا کې راغلي دا د وراره په سزا کې راغلي دا د پلار په سزا کې راغلي دا د عزیز و د قریب په سزا کې راغلي داسې فیصلې نو فیصلې نه دي دا د جهنم واجبېده دي چې سړی پر ځان باندې واجبوي الله دې موږ ته یې وساتي الله دې د هغه حاله وساتي چې موږ د چا کور ورخرابوو او موږ ته د هغه حاله الله وساتي چې زموږ ته په قریبان عزیزانو کې خدا مکه چا ظلم کړی دی زور بیا له ما او تا وځي داسې به کوو نه قطعا به نه کوو دا رقم نو په زرو مثالونه دي اوس نو ته په خپله نظر پسې ویسئ په خپله پسې وګورئ چې څوک د چا سره څنګه دا پلانۍ کار کوي خاص کر دا زموږ قبایلي سیمې راواخلئ هغه پر یو چای روپۍ باندې د بل د هغه قوم بیا د یو چا موټر راوګرځوي بس راوګرځوي ټرک راوګرځوي لارۍ راوګرځوي ما کوئ یاره خو ظلم دی نو دا د ابوجهل ژوند دی ابوجهل کامیاب ولاړی که ناکامه ولاړی نو ته چې پر لار روان یې ته به کامیابه سې په دې خبرو نه خلاصېږي نه تا ته عدالت اجازه درکوي نه قاضي و قانون اجازه درکوي نه ملا و جرګه اجازه درکوي نه دریم و منصف و تا ته اجازه درکوي نه د الله دین او نه د محمد رسول الله طریقې و تا ته اجازه درکوي الله دې موږ وساتي زموږ لوڼې دې الله وساتي زموږ خویندې دې الله وساتي د هر مسلمان د دې الله وساتي خدا نه خواسته چې هغه د بدۍ په صورت کې بیا لور و چاته ورودیږي یا خور ورودیږي یا ورېره و خورځه چې دا هغه ورودیږي الله دې زموږ د لوڼو حفاظت وفرمایي الله دې زموږ لوڼو ته داسې ژوند نه ورنصیب کړي موږ ته دې الله توفیق نه راکړي چې موږ د چا کورونه ور خراب کړو و هغه دریم ته دې الله توفیق نه ورکړي چې هغه بیا داسې فیصله وکړي چې هغه فیصله بیا چې شي هغه د ژوند خرابېده چې جوړ شي ژوند تباه شي برباد شي په هغه کې د ژوند معاملې چې دی هغه سره یوه خوا بله خوا ته چې الله پاک دې هر مسلمان وساتي